یو بلب دا ولکه یو بلب دا غلی ټول ملګه واسې خرچه کېږي ورسې بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين مخبتين ها کسان دي اذا ذکر الله کلا چی یاد کړشي الله وجلت قلوبهم نو رپیږي زړونه داو والصابرین او صبر کوونکي دي علی ما په هغه څه باندې اصابهم چې رسېدلی هغو ته والمقیم الصلاة او ادا کوونکي د مانځه دي ومما او بعضې د هغه مالنا رزقناهم چې موږ رزق ورکړل هغو ته ينفقون خرج کوي هغو الذین صفت د پاره د مخبتین دي او دا بیان د پاره د مخبتینو دی مخبتین مراد عجزی کونکی والبدنا او بدنا جعلناها گرزولو منگا لکم ستاسو لپاره من شعائر الله د علاماتو د دین د الله نه لکم ستاسو لپاره پیها پدې کې خیر ده پسکرو تاسو یاد کئی اسم اللہ نم دا اللہ علیہا پدے باندے ثواب پدے حال کے چی ولاڑی او یوخ خپل پدے حال کے چی ولاڑی پدا سے حال کے چی یوخ پدا غی تڑلشوی یو پا ازا وجبت جنوبها کلا وجبت چی ولویگی جنوبها پا اڑخ پل باندے پکلو منها نو تاسو خورئ د دینا واطعمو او په طعام سو واطعمو طعام ورکوئ القانع الراضي ته والمعتر او هغه چې بېتابئ کذلکم دارنګې سخرناها موږ مسخر کړلې دا ستاسو لپاره لعلکم شاید تاسو تشکرون تاسو شکر وباسئ والبدنا بودن د بدن نه دی بدنا هغه څاروي ته وایي چې د هغه بدن غټ نو د کوم څاروي بدن چې غټ وي هغه ته بدنا وایي علامه جوهري ذکر کوي چې بدنا اوښه او غوا ته وایي او چونکې دا اوښه جونه هغه اوښه چې نهر کولی شي یا هغه غوا چې هغه ذبح کولی شي په مکه کې نو چې په مکه کې کمه اوښه نهر کولی شي یا غوا ذبح کولی شي هغې ته بدنه وایي بدنه چې تا بوله هلته حرم ته او په حج کې التا نهر کې یا غوا ذبح کې دی ته وایي مطلب زما دا دی چې بدنا د لغت ائمه وایي چې غوا پکې داخل ده غوا ته بدنه وایي او دې ته بدنه ځکه وایي چېرې د دې بدن لوی دی او عربو دا طریقه وه چې دیو به یو غوا
څاروی سورب کو نو بیا به دې څاروي لره حرم ته لیږو نو ځکه ورته بودنه وایي او دا په بودنه کې غوا داخلول دا مذهب د امام ابو حنیفه هم دی او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی ذکر کوي لا تعلم البدنة الا من الابل والبقر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی وایي چې بودنه نشي پیژندی مگر د اوښان او د غوان د اوښ او د غوا نه چې کوم پیژندلی شي هغې ته بودنه وایي د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی ویلي دی هغه کنا ومنګه ننحرو موږ به نهر کوله البدنه بدنه د ووتنو بدنه به د ووتنو نهر کوله نو جابر رضی الله تعالی عنہ ته ویل شو والبقرة ته چې د غوا څه به څه چل کوو غوا به د څونه ذبح کوو نو جابر رضی الله تعالی عنہ چې وهل هي الا من البدن نه دی دا غوا مگر د بدنې نه ده نو غوا دا د بدنې نه د امام شافعي مذهب دا دی چې د بدنې اطلاق هغه په غوا باندې نه کیږي او دا مذهب د شوافعي هم دی د شوافعي هم دا مذهب دی چې د بدنې اطلاق په غوا باندې نه کیږي دیو د نبی علیه السلام دا حدیث پیش کوي چې نبی علیه السلام فرمایلی البدنة عن سبعة بدنه د وو نه ده والبقر عن سبعة او غوا هم د وو نه ده نو په دې حدیث کې اوس وګورئ بدنه ځان له ذکر کړه او غوا ځان له ذکر کړه نو د دې نه معلومه شوه چې بدنه او غوا جدا جدا دي ځکه چې عطب تقاضا د مغایرت کوي من هلته د هغې نه جواب کوو چې والبقرة عن سبعة چې ویلې دای د بدنې چونکې بقر په بدنې په داخلولو کې په دې کې خپا وه نو د هغه خپا زایل کولو د وجې نه د بدنې په یو پرد باندې یو پرد تی ذکر کو چې هغه والبقرة تو غواړه من شعائر الله د علامو د دین د الله نه دي هغه دین چې الله تعالی مشروع کړی دی د هغه دین د علامو نه دا دی چېرې څاروی روان کړی و هدیه او حرم ته بوځي د هغو نه فاذکروا یادوئ اسم الله علیها نوم د الله علیها په هغې باندې ثواب دې ته وایي چې یو لاس د څاروي داري داسې د اوښې د یو لاس تړلی په درې خپو باندې ولاړ یو نهر یې نو نوم د الله په یادوه ځکه چې په دغه وخت کې دا ته نهر کې فاذا وجبت کلا چې ولویږي جنوبها ولویږي جنوبها په اړه خپل باندې فکلوا منها نو تاسو خورئ د دې نه تاسو ته خورئ چې په اړخ باندې ودرېده کلو واطعموا او تاسو طعام ورکوئ القانعه والمعتره طعام ورکوئ القانعه قانع ته هغه چې قانع راضي هغه په هغه چې دغسې ورسوي والمعتره او هغه چې پیش کړی شوی سوال ته بېتابوي لن ینال الله هرگز نه رسي الله تعالی ته لحومها غوښې د څارو ولا دماؤها او نه اینې د څارو ولکن ینالوه لیکن رسي هغه ته التقوا تقوا منکم ستاسو نه کذالکم دارنګې سخرها لکم مسخر کړلی الله
دا ساروی ستاسو لپاره لتکبروا الله د دې لپاره چې تاسو بڑای بیان کوي د الله اعلی ما په هغه څه باندې هداکم چې الله تعالی هدایت کړو تاسو ته وبشر المحسنین او زیر ورکا اے نبی المحسنین احسان کوونکو ته لن ینال الله هرگز نرسي الله تعالی ته غوښې د سارو په دې آیات کې اشاره ده چې تاسو خو څاروي حلالوئ څه نهر کوئ نو دې څاروو کې تاسو د اخلاص مظاهره کوئ ځکه چې الله تعالی ته چې کوم شی رسي الله کوم شی قبلی هغه اخلاص نو د دې وجې نه تاسو څاروي په اخلاص سره ذبح کوئ دا مطلب دی د رضا د الله لپاره ان الله بشک الله تعالی یدافع د پکې عن الذین دها کسان آمنو چې ایمان راوړو ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخوخی کل خوان خیانتگر کپور ناشکرا ان الله بشک الله تعالی یدافع د پکې دها کسان چې ایمان راوړل مراد د مؤمنان نه او هغه وخت صحابه نو الله تعالی یدافع د دین د پکې دا اوس تاسو ګورئ د مؤمنانو مقام ته چې د دې مؤمنانو دا مقام دی چې الله تعالی د دیو نه دفاع کوي او دا مؤمنان خو د قیامته پورې نو په قیامته پورې د دې مؤمنانو نه دفاع الله کوي د دیو ملګری د دیو ناصر د دیو مددگار هغه الله دی اوزنا اجازت کړی شوی للذین ها خلکو ته یقاتلون چې د هغو سره قتال کولی شي بانهم بشک هغو ظلمو اوزنا اجازت کړی شوی للذین ها خلکو سره یقاتلون چې د هغو سره قتال کولی شي بانهم بشک هغو ظلمو په هغو باندې ظلم کړی شوی وإن الله بشک الله تعالی علی نصرهم په امداد دیو باندې لقدیر خامخا قادر دی اوزنا علما ذکر کوي چې د للذین مراد صحابه دي او هغه صحابه چې په مکه کې دا اولنې قتال له دا اولنې آیات دی چې په قتال کې د اجازت د قتال کې نازل شوی دی مطلب دا دی چې صحابه کرام کله په مکه مکرمه کې وو نو هغو ته د قتال اجازت نه و شوی چې دیو قتال وکړي چې کله هغو مدینې منورې ته لاړه لہذا دا الله ورته د قتال او د جهاد اجازت ورکو دا اولنې آیات دی چې په اوزې نه اجازت کړی شوی دی د څه شي اجازت دی ته شوی د قتال د جهاد بعض علما ذکر کوي چې اول آیات چې نازل شوی دی په اجازت د قتال کې الذین یقاتلونکم هغه آیات بعض وایي چې اول آیات چې نازل شوی دی په قتال کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم دغه آیات الذین مؤمنان الذین هغه خلق اخرجوا چې ایستل کړل شوي هغو من دیارهم د کورونو د هغو نه بغیر حق په ناحقه باندې هغه په ناحقه باندې د خپلو کورونو ایستلی شي هغه څوک مکه مکرمه کې و چې ایستلی شي په ناحقه باندې د مکې مکرمې نه ایستلی شي الا مگر ان یقولو مگر په دې سره شي چې ویل هغو ربنا رب زمونږ الله الله دی چې زمونږ رب الله دی د دې وجې نه هغه ایستلی شي ولولا دفع الله الناس
که چرته نه وی دفع کول الله تعالی الناس خلقو لره بعضهم بعض د هغو له ببعض په بعضو باندې که الله بعض خلق په بعضو باندې نه دفع کولی لهدمت صوامع نو خامخا ورانې کړی شوي به وی صوامع عبادت خانې د نصاراو و بیع او عبادت خانه د صوم عبادت خانه د راهبانو و بیع او عبادت خانه د نصاراو و صلوات او کنیسه د یهودو و مساجد او جماعتنا یذکروا فیها چې یادول شي په دې کې اسم الله نوم د الله کثیره ډېر ولولا که چرته نه د پکول الله خلقو لره بعضې په بعضو باندې الله نه دفع کولی اوس وګورئ تاسو بعضې خلک چې په بعضو باندې دفع کوي نو دفع کول په څه طریقه دی دفع کول دا دي که چېرته نه وی دفع کول الله تعالی خلکو لره بعضې د بعضو نه څه مطلب چې دپه د عذاب د اشرارو نه په دعا د اخیارو څه نه وي ولولا دفع الله که چېرته نه وی دفع کول الله تعالی الناس خلقو لره هغه چې اشرار دي د دغه اشرار خلقو نه دفع کول نه وی چې هغه کوم عذاب رسوي سزا رسوي هغه دفع کول نه وي او د هغو عذاب او شر په څه شي دفع کیږي هغه په دعاو سره نو چې د هغو د هغه شر او د عذاب دفع کول په دعاو د غوره خلکو څه نه وي ولهذا لهدمت صوامع دا وران شوي خو هغه نیکان او صالحان خلک دعاګانې کوي نو د هغو د دعاګانو په وجه باندې الله تعالی د هغه کافرانو هغه شر دفع کوي د آیات مطلب ته وګورئ دا مطلب دی یا ولولا که چېرته نه وی دفع الله دفع کول الله په قصاص سره د نفسونه قصاص په نفسونو سره په دې باندې الله تعالی دفع کوي بعضې په بعضې نو بعضې الله تعالی په بعضو باندې دفع کوي په څه شي باندې په قصاص په نفسونو کې چې د بعضې نفسونو نه قصاص اخلي نو په دې باندې بعضې خلک دفع کوي بعضې په دې طریقې نو خلک د یو بل نه دفع کېدل دا دي چې هغه په قصاص سره قصاص دی که دا نه وی نو دا لهدمت صوامع دنیا به خرابه شي وي دا عبادت خانې به وران شي بعضې علماء دا ترجمه کړله ولولا که چېرته نه وی دفع الله دفع کول خلکو الله الناس انبیاو لره د مؤمنانو که دې انبیاو د مؤمنانو نه خلق نه دفع کولی نو لهدمت دا عبادت خانې به ورانې شي خو انبیا دي هغه د مؤمنانو نه خلق دفع کوي چې کافر پې حمله کوي انبیا د هغو ته د طریقه ښیي هغو ته اجازت ورکوي چې په دې حالاتو کې به جنګ کوي دا مطلب لهدمت نو خامخا وران کړی شوي به وی صوامع اسمع د سړو نه هغه دی چې د هغه تیز آواز وي نو صوامع هغه سړی چې د هغه آواز تیز د راهبانو عبادت خانې ته وي ولینصرن الله خامخ امداد کوي الله تعالی من د هغه چا ینصره چې الله امداد کوي د هغه خامخ امداد کوي د هغه چا ینصره چې هغه سړی د الله امداد کوي
اوس یو څوک امداد د چا کوي دا یو سړی د الله امداد کوي نو الله د هغه امداد کوي اوس د الله امداد موږ څنګه کوو د الله امداد کولو مطلب دا دی چې د الله احکام شریعت اسلام لہذا یو سړی او یو څوک د هغه امداد کوي نو چې کله دا سړی من هغه ینصروه امداد کوي د الله امداد دا چې د الله د دین د الله د شریعت د الله د نظام د هغه اتباع امداد دی کو دا بعینه امداد ده الله د الله د کلام د رسول د کلام امداد دی کو دا بعینه امداد د الله دی الذین هغه خلق امکناهم فی الارض که چرته موږ ځای ورکړو هغو لره پس مغه کې اقامو الصلاة نو قایم کوي هغو مانځ لره وآتوا الزکات ورکوي هغو زکات وامروا امر کوي بالمعروف په نیکۍ سره ونهوا منې کوي عن المنکر د بدۍ نه ولله خاص الله لره عاقبة الامور عاقبت او انجام د کارونو دی الذین هغه خلک که موږ ځای ورکړو د پس مغه کې که موږ وله په ځمکه کې ځای ورکړو نو هغوی اقامت د مانځه کوي صحابه مؤمنان دي چې الله وله ځای په ځمکه کې ورکړي بس مونځ کوي او د نیکۍ کارونه کوي او دغه صحابه وله الله ځای په کوم ځای کې نه کې ورکړی او مدینه منوره کې هلته وله الله یو ریاست ورکړو مونځونه به یې کول زکاتونه نیکۍ به یې ورکول وَإِن يُكَذِّبُوكَ کچرته هغو دروغجن کوي تا لره فقد کذبت نو په تحقیق سره دروغجن کړي مخکې د دیونه قوم نوح قوم د نوح وعاد عادیان وثمود او ثمودیان نو دروغجن کړي مخکې د دیونه قوم د نوح وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم وقوم لوط او قوم د لوط هغه دروغجن کړي واصحاب مدین او اصحاب د مدین فقد کذبت نو دروغجن کړي مخکې دیونه چا دروغجن کړي انبیا قوم د نوح د عادیانو د ثمودیانو قوم د لوط او قوم د ابراهیم او قوم د لوط او اصحاب د مدین دیو انبیا دروغجن کړي وکذب موسی او تکذیب کړی شوی د موسی الله سوی په عملیتونو ما مهلت ورکړی او کافرانو لا ثم اخذتهم بیا ما نیولي هغو لره په کیف کان نکیر نو څرنګه و نکیر عذاب زما الله وی چې بیا زما عذاب څنګه فکأی من قریة نو ډېر د کلي نه اهلکناها چې موږ هلاک کړی و دې کلو لره وهي او دا کلي ظالمتون چې ظالمان وو فهي نو دا کلي خاویتون پروت و رالوېدلی و علی عروشها په چتونو دغه باندې دا کلی په خپلو چتونو رالوېدلی وبئر او ډېر کوي معطلة معطل کړی شوي وقصر او ماڼۍ مشید مضبوطې الله وی دا مې هلاک کړي په مخکینی آیاتونو کې تکذیب ذکر شو وإن یکذبوک فقد کذبت قبلهم نو تکذیب کړی و مخکې ستا او په مخکینی آیات کې نبی علیه السلام ته تسلی وه اوس هغه خلک چې انبیاو تکذیب کوي کافران دي د هغو دپاره تخویب ذکر کیږي او تخویب الله وایي فکأی من قریة ډېر د کلو نه اهلکناها موږ هلاک کړی و دې کل لره الله وایي ډېر کلي موږ هلاک کړي او دا ډېر کلي لہذا ډېر کلي دنیا چې جوړه شوې ده الله هلاک کړي څه باندې زلزلې راغلي څه باندې دشمنیانې راغلي خپل منځ کې الله څه باندې اوبه راغلي الله تعالی هلاک کړي بعض علما ذکر کوي چې د دې کلي نه چې هلاک کړي بعض علما وایي چې مخصوص کلي دي او هغه دا دی وقصر مشید ماڼۍ مضبوطه نو دا قصر د غره په سر کې وه په حضرموت کې یو غر و
د هغه په سر کې یوه ماڼۍ وه او د دغه په یخ کې یو کوی و د دې غره په یخ کې یو کوی و او صالح علیه السلام دغه کلي ته راغی سره 4,000 ملګرو سره هغه ملګري چې په هغه باندې ایمان راوړی او الله تعالی هغه د عذاب نه خلاص کړي نو هغه کوی او هغه ماڼۍ هغه بیا وروسته معطل شو صالح علیه السلام راغی 4,000 ملګري ورسه مسلمانانو هلته اوسېده لہذا هغه کوی هم بیا معطل شو هغه ماڼۍ بعض علما ذکر کوي چې یو ښار نوم دی حضوره او د دغه ښار خواته په دغه ته یو کوی و دا حضوره قوم د صالح جوړه کړې وه نو دغه خلکو کفر وکړو عبادت یې کفر یې وکړو عبادت یې د بتانو کوو الله جل شانه دغه ته یو نبی راولېږو د هغه نبی نوم حنظله بن صفوان دغه خلک راولېږېده د هغه وخت خپل نبی حنظله هغه یې قتل کړ الله جل شانه په هغه خلکو باندې عذاب راوسته هغه هلاک شو هغه کلی هم هلاک شو او کوی یې وه ماڼۍ هر څه لاړ اپلم یسیرو فی الارض آیا نه وتلی هغو په ځمکه کې فتکون لهم چې و د هغو لپاره قلوب زړونه یعقلون بها چې معلومه یې هغو په دې سره په دې زړونو سره هغو معلومه او اذانون یا غوږونه یسمعون بها چې اوري هغو په دې باندې آیا د هغو لپاره غوږونه نه و چې اوري په دې باندې فإنا بشک قصه دا لا تعمل ابصار ړانده نه دي الابصار سترګې ولکن تعمل قلوب لکن لندې دي القلوب زړونه التي هغه زړونه فی الصدور چې په سینو کې دي ويستعجلونك پجلتی طلب کې اغوستانا بالعذاب عذاب ولا يخلف الله هرگز مخالفت نکي الله تعالی وعده د وعد خپله لهذا الله تعالی بدیو العذاب ورکی وان يوما بشك يورز عند ربك فنز ربستا كالف سنتين پشان د زرو کالو دا مما دغنا تعدو جتا شمیروي دا خلق بجلتی سے طلب کستانه بالعذاب عذاب الله تعالی مخالفت د وعده خپل نه کوي عذاب به خامخا درکوي کافر د دې آیات نه معتزله استدلال کوي چې الله تعالی د ګناهګارانو د فاره بخنه نه کوي او ګناهګاران د چې الله بخنه کوي نو په توبه باندې بغیر د توبې نه ورته بخنه نه کوي ځکه چې ولا یخلف الله هرگز مخالفت نه کوي الله تعالی د وعده خپله او وعده د الله تعالی چې د عاصی لپاره عذاب دی پشتنبو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان وساتئ 7 موبقات د هلاکونکو ګناهونو ځان وساتئ نو هغه ګناهونه چې هغه هلاکونکي دي د هغو نه ځان وساتئ نو معلومه شوه چې ګناه دې کوله دا هلاکونکي ده نو عاصی د پاره بغیر د توبې نه بخنه الله نه کوي اهل سنت والجماعت ذکر کوي
که دا ګناهګارو د صغایرو نو الله ورته په اعمال صالحه سره هم عفو کوي چې اعمال صالحه کول د هغې ګناهونه ختم کړي صغایر. اوس پاتې شو ګناه کبیره. نو په ګناه کبیره کې دا ده چې الله تعالی دا د مشیت د ارادې ماتحت ده، لاندې د ارادې د الله نه ده. که د الله جل شانه خوښه شي بخښنه به ورته وکړي، که خوښه یې نه شي بخښنه ورته نه کوي. خو دا مؤمن ته او هر چې په توبه سره ده نو په هغې باندې خو بالاجماع ده چې الله ګناهونه معاف کوي. او دا آیات چې راغلی چې دیو جلتی کوي ستانه په عذاب سره نو الله هرگز مخالفت د وعدې خپلې نه کوي. دا آیات فحقه د کافرانو کړي چې د کافرانو دپاره الله کم عذاب کم سویل دي نو په هغې کې مخالفت نه کوي. هر چې مؤمنان دي که هغې ګناه وکړه نو هغه مخالفت او الله ول عذاب ورنه کړي نو هغه له مخالفت د وعدې نه دی بلکې دا کرم دی، عطیه ده د الله له طرف نه، فضل او احسان دی د الله له طرف. وکأی من قرية الله وی ډېر د کلي نه املیت لها ما مهلت ورکړه دې کلي ته وهي او دا کلی ظالمة ظالمو ثم اخذت الله بیا ما نیولو دې کلي لره وإلی خاص ما ته المصیر ګرځېدل دي. وکأی ډېر د کلي نه املیت ما مهلت دې کلي له ورکړه الله چې ډېر کلي ما هلاک کړي مهلت مې ورکړه بیا مې نیولي دي. قلت ورته وایه یا ایها الناس ای خلکو انما بېشکه انا زه ستاسو لپاره ایرونکی یم مبین واضحه. فالذین خلق آمنو چې ایمان راوړی هغو وعملو الصالحات او عمل کړی هغو صالحه لهم د هغو لپاره مغفرتون بخښنه ده ورزق او رزق دی کریم عمده. والذین خلق سعوا فی آیاتنا چې کوشش کوي هغو فی آیاتنا په آیاتو زمونږ کې معاجزین عاجزه کوونکي اولئک دا خلق اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. دې آیات ته وګورئ، د دې آیات پس لږ باس په پې وکړو. الله وایي وما ارسلنا موږ نه ولېږلي من قبلک مخکې ستانه من رسول څه رسول ولا نبي او نه نبي الا مگر اذا تمنا کله چې دغه رسول به قرأت کاو القى الشیطان ارتل به شیطان فی امنیته په قرأت دغه کې فینسخ الله ما هو که الله تعالی ما هغه یلقي شیطان چې ارتیلی شیطان ثم پس یحکم الله محکم که الله تعالی آیاته آیاتونه خپل والله الله تعالی علیم علیم دی حکیم حکمت والا دی. لیجعل د دې لپاره چې وګرځي الله تعالی هغه څه یلقي الشیطان چې ارتیلی شیطان فتنة فتنة للذین د پاره د خلکو فی قلوبهم چې بړون دغو کې مرض بیماری ده والقاسیة او کلک دی زړونه د هغو وان الظالمین بېشکه ظالمان لفی شقاق خامخا په مخالفت کې دي بعید لرې کې. وليعلم الذين او د دې لپاره چې معلومه کې هغه کسان اوتو العلم چې ورکړی شوی هغو ته علم انه چې بېشکه د علم الحق و حق دی انه بېشکه د قرأت د قرآن حق دی من ربک د ربستانه دی فیؤمنون نو ایمان به راوړي هغو به په دې قرآن سره فتخبت له قلوبهم نو عاجزه بشي نرم بشي دې قرآن ته اړونه د هغو وان الله بشک الله تعالی لهادی الذین خامخا هدایت کوونکی دی هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی بشک الله تعالی هدایت کوونکی دی مؤمنانو ته الی صراط د لارې هغه لار مستقیم چې نیغه ده.
دې آیات ته اوس ګورئ. په دې آیات کې دوه لفظ راغلي، یو رسول دی یو نبی دی. نو آیا په دې رسول او نبی باندې بحث کوو. اصل کې عام رسول او نبی دواړه یو شی دی. بعض علماو د دیو په مابین کې فرق کړلی، نو هغه فرق چې کم کړی دی هغه اقوالم، او په دې فرق کې علامه عینی شارح بخاری ډیر لوی لګېدل دی. رسول هغه نارینه دی چې الله تعالی دله لېږلی په شرع نوي سره، خلق دغه نوي شرعي ته راطلب کوي، دیتا رسول. نبی دغه تم عام دی، او نبی هغه چاته وایي چې الله لېږلی د پاره د مخکینی شریعت د تقریر او ثابت کولو د پاره، هغه تم نبی وایي. لکه انبیا د بني اسرائیلو شو. په مابین د موسی او د عیسی علیه السلام کې ډېر انبیا راغلي، هغو به د موسی علیه السلام هغه شریعت د هغې تقریر او د هغې تاکید او د هغې ثابت کول. نو په دې معنا سره د رسول او د نبی فرق سره راغی. رسول خاص، نبی عام دی، دغه تم شامل دی، رسول تم شامل دی، او چې د تقریر او تاکید د شریعت سابق د پاره راغلی هغه تم شامل دی. یو قول دا دی. دویم قول ته و چې رسول هغه نر دی. دویم قول ته وګورئ، رسول هغه نر دی چې الله تعالی لېږلی یو قوم ته په شریعت نوې سا په نسبت سا هغو ته چې دا په شریعت نوې سا لېږلی دی په نسبت سا هغو ته چې دا په نسبت سا هغو ته نوې شریعت دی. اگر که هغه به نوې نه وي، خو دغه قوم ته به نوې شریعت دی. او اگر که هغه په بنفسه جدید نوې نه وي، لکه اسماعیل علیه السلام دا قبیله جرهم ته لېږلی شوی و. هغو ته اولا بیا هغو ته بیا د اسماعیل علیه السلام حق دین په هغه دین باندې د هغه دین د تایید دپاره نور وروسته رسولان راله، او هغه نورو رسولانو د حق اسماعیل علیه السلام دین عربو ته بیانه. نو دغه دین د اسماعیل علیه السلام په نسبت سره دغه عربو ته نوی دینو. او نبی خو عام دی، دغه رسول تم شامل دی، او هغه چاته چې الله لېږلی دی په غیر شرع جدید، چې شرع جدید نه وي او د شرع سابق تقریر کوي، هم هغه ته نبی وي. بعض علما ذکر کوي چې رسول هغه حر دی چې د هغه دپاره تبلیغ وي په جمله، چې دا په جمله تبلیغ کوي. اگر که دا بیان کوي او یا تفصیل کوي د شرع سابقه، نو رسول هم ونه پیژاندو. رسول حر دی چې د پاره په تبلیغ وي په جمله، اگر که بیان او تفصیل د شریعت سابق کوي. او نبی هغه دی چې الله تعالی هغه ته وحی کړي او په تبلیغ باندې ورته امر نه شوی.
لکه علما ذکر کوي مریم علیه السلام دا نبیه وه، دې ته به د دې د اصلاح دپاره به دې ته فرشتې راتلې، خو دې ته امر په تبلیغ سره نه دی شوی چې زه تبلیغ کوه. دا خو د رسول او د نبی په مابین کې فرق و. اوس قطع دې آیاتونو ته وګورئ. الا اذا تمنا، کله چې نبی قرأت کوي نو تمنا په کومه معنا باندې ده؟ په معنا د قرأت. څوک قرأت کوي؟ نبی. نبی به قرآن وي. القى الشیطان، نو آرته شیطان پی امنیته په قرأت دا کې. اوس چې نبی به کله قرآن وي نو لہذا شیطانانو به د په قرأت کې د خلکو په زړونو او د خپلو ملګرو په زړونو کې وسوسې ارتېلې. د نبی خبره باطلول دا به ورته په زړونو کې ارتېل. فینسخ الله، نو محو به که الله تعالی هغه چې ارتېلي. شیطان څه مطلب؟ شیطان به چې کومه خبره ارتېلې وه هغه پسې به وروسته د نبي په خوله باندې داسې خبره جاري شوه چې شیطان به کومه وسوسې د خلکو په زړونو کې ارتېلې هغه به محو شو. بیا به الله تعالی خپل آیاتونه محکم کړ. او د شیطان چې دا وسوسې ارتېلې ولې ارتېلې؟ د دې لپاره چې وګرځي دا شیطان، وګرځي الله تعالی هغه چې ارتېلې د شیطان فتنه دپاره د منافقینو. شیطان به چې کومه خبره ارتېلې وه د منافقینو نو هغه به د هغو دپاره فتنه وه، او د هغه خلکو دپاره چې زړونه به یې سخت وو د هغو دپاره به هم فتنه وه. لهذا د کومو خلکو چې زړونه به سخت وو د هغو دپاره به هم فتنه وه. او بېشکه ظالمان خامخا به ګمراهي لویه کړي. دا د دې آیات مطلب. نو د آیات مطلب څه شی شو؟ چې نبی به قرأت کاو، شیطان به د خپلو ملګرو منافقینو د سخت زړه والا خلکو په زړونو کې شبهات ارتېلې، اعتراضات. نبی پسې وروسته داسې کلام وکړو چې هغه شبهات به یې ظاهر کړه او آیاتونه د الله به خپل آیاتونه محکم کړي. دا د دې آیاتونو ترجمه. اوس تاسو ګورئ په دې کې چې کوم نور اقوال مفسرین ذکر کړي. الا مگر اذا تمنا، چې کله نبی قرأت کوي، القى الشیطان، نو آرته نظر بن حارث په قرأت دغه کې. څه مطلب؟ د شیطان نه مراد بعض علما وایي چې نظر بن حارث دی. د به خپل قوم کافرانو ته شبهې ارتېلې او خلک به د اسلام نه مضبوط، د اسلام نه منې کول. دیم قول په امنیته کې چې پا راغلی ده، نو په دې امنیته کې ضمیر راجع دی شیطان، او پا د پاره د سببیت ده. اوس ګورئ، القى الشیطان، ارتېل و شیطان په امنیته د وجې ابرته شیطان د وجه د ارزو د شیطان نه، چې ارزو به شیطان د شبهه کولې، د اشتباهاتو ارزو به شیطان کولې، چې په دې ارزوګانو باندې هغه آیاتونه باطل کی، نو الله به شیطان به دا کار کو. نو د په وجه د ارزو د شیطان، چې ارزو شیطان د شبه لري، د دې وجه نه به شیطان شبهه ارتېلې، چې شیطان به ارزو لرله د شبهاتو، چې په دې شبهاتو باندې آیاتونه باطل شي. نو فینسخ الله، نو امنیته په معنا دا د په امنیته دا په معنا د ارزو شو. بعض علما ذکر کوي دې ته وګورئ، الا مگر اذا تمنا، کله چې قرأت کوي، اور ته شیطان په امنیته په قرأت در کې
څنګه قرائت لري کې آرت دی قرائت کله د باندې زور وي قرائت کې کله د باندې زیر وي کله باندې یو حرف په بل حرف سره بدل کی کله د یوې کلمه په ځای د باندې بلې کلمه وایي دا کارونه دپاره د باندې څوک کوي شیطان کوي دا تا غلط کوي په قرائت کې قرآن وی په دې قرائت کې تا غلطی کله زبر وی کله زیر خو محوه کوي الله تعالی هغه چې شیطان اړتیلي ولې ځکه چې قاري پسې وروسته راوګرځي کومه خبره چې مخکې خطا ویلې هغه صحیح کړي مخکې روان یا پسې وروسته خلک ولاړ هغه ولا پته ورکړي زه هغه قرائت هغه شیطان چې کوم خبره اړتیلي هغه محو شي دې خوا اوس وګورئ بلې معنی ته وګورئ الا مگر اذا تمنا کله چې نبی قرائت کوي القى الشیطان نو آرته شیطان فی امنیته آرته شیطان په قرائت ده کې خو په قرائت د کوم آیاتونو کې په قرائت د هغه آیاتونو کې چې متشابهات وي نو چې آیاتونه متشابهات وي نو په هغې کې شیطان د خلکو پر لونو کې وسواس آرته او هغه احتمالات آرته چې هغه د قرآن سره مناسب نه وي متشابهاتو کې احتمالات آرته هغه احتمالات آرته چې مراد د الله نه وي داسې اشتباهات ورته د په هغه متشابهاتو پسې بیا ورسره څه راشي محکم آیاتونه راشي شیطان چې کوم آرته خبر آرتي لغه محو شي وما ارسلنا د دې آیات د مخکینی آیاتونو سره مناسبت دار چې ما قبل کې ذکر د دوه فریقین وشو چې یو مؤمنان او بل کافران فالذین آمنوا دار والذین سعوا فی آیاتنا کافرون نو په ما قبل کې څه چل وشو دوه فریق ذکر شو دلته اوس بیان د سبب د ضلال کافر ذکر کوي چې کافر ورې گمراه کی دې سبب سره هغه دارا چې وسوسه د شیطان ده چې شیطان هغه ته وسوسه او بیان د تثبت د مؤمنانو دی چې الله تعالی د مؤمنان ولې ثابت قدمي کوي په ازاله د وسوسې سره چې د هغو نه وسوسه زایل شي دا مضبوط شي دا د دې آیات مطلب وليعلم الذين د دې لپاره چې معلوم کې هغه کسان اوتو العلم چې ورکړل شوی هغه د علم انه چې بېشکه هو دغه حکم د الله حق دی د رب سره انه د قرآن حق دی د رب سره په یؤمنون ایمان راوړي هغه په هغه سره فتخبت له قلوبهم نرم بشي د هغه لپاره روان دغه په عجز بشي وان الله بشکل تعالی الله هاد الذين خما هدایت کوونکې د کسان د ایمان راوړي هدایت ورته کوي الی صراط لار اغل ارتا مستقیم چې نه غره د نه غلار هدایت ورته کوي ولا يزال الذين مشر پر خلق بروج کو بر کړه پی میره دین بشکری منو د قران نه حتی تر دې ادبورې تات یوم الساعه چې راشه د قیامت بغته د الناس با او یاتي یوم یا راشه عذاب یوم عقیم عذاب د ورځ هغه ورځ عقیم چې شندیرا عقیم شند د ورځ چې پای کې څه خیر نه الملک بادشاہی یوم اذن باود الله الله لردا الله لردا بادشاہی یحکم بینهم حکم کہ اللہ تعالیٰ بینهم بما بندگو کی فالذین پسا خلق آمنو چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات وعمل کرو صالحات دا کسان باپی جنات النعیم بجنتنو دو سید لکھی بئی والذین خلق بروجی کو برکڑو وکذبو بی آیاتنا و دوجن کرو آو آیاتنا فا اولائک دا خلق لهم دا غلا پر عذاب دے موہین دا جلتا والذین خلق هاجروا فی سبیل الله چې هجرت کړو هغه په لار د الله تعالی کې ثم قتلوا بیا خلق شو او ماتوا یا مړو لا يرزقنهم الله نو خامخا رزق به ورکړي هغه ته الله تعالی رزق حسنا رزق او بشک الله تعالی الله تعالی خیر الرازقین غورا د رزق ورکوونکو نه
ثم قتلوا یا قتل شي یا مړه شي. په دې آیات کې وګورئ چې هجرت یې وکړو په لار د الله تعالی کې بیا قتل شو یا مړ شو، نو دواړو لپاره رزق حسن دی. او رسول علیه السلام به یو حدیث کې ذکر کوي من مات مرابطا، هغه څوک چې مړ شو د اسلامي ریاست حفاظت کوونکی، نو اجری علیه الرزق، جاری کولی شي په هغه باندې د هغه رزق جاری، او په امن کې وي د فتنو نه. بیا او که خوښه نبی نو ولولئ دا چې والذین هاجروا فی ثم قتلوا. اوس په دې ځای کې نو که خدا له چې قتل شو یا مړ شو په لارې د الله کې، نو دواړه برابر دي. خو بعضې علما بعضې خلکو به دا ویل چې څوک قتل شي د مهاجرین نه، نو هغه به افضل وي د هغه نه چې په خپله باندې مړ شي. الله دا آیات نازل کړي چې قتل شو که مهاجرو او مړ شو، دواړه برابر دي. نبی علیہ السلام ویلي المقتول هغه چې قتل شوی فلارې د الله تعالی کې او وفات شوی په دې کې په غیر د قتال نه، نو دغه دواړه په اجر کې شریکان شریک دي. لیدخلنهم خامخا داخل بکې الله تعالی هغو لره مدخلا ځای د داخلېدو دلته یرضونه چې خوښوي به هغو دغه ځای چې هغه جنت دی. وان الله بشک الله تعالی علیم خامخا علیم دی، حلیم صابر دی. ذالک امر داده ومن عاقبا، هغه چا چې بدله ورکړه بمثل ما په مثل هغه عوقب به چې جنایت کړی شوی په ده باندې، په چا باندې چې جنایت کړی شوی و د هغې برابر بدله یې ورکړه. دیخوا وګورئ چا تا باندې چا زیاتی کړلی، تا له چا سزا درکړله، تا د هغه خپلې سزا موافق هغه له بدله ورکړه، خپل قصاص دې ته واخیست. ثم پس بغی علیه زیاتی کړی شوی په ده باندې، تا خپل انتقام اخیستو او په تا باندې بیا وروسته انتقام خو دې واخیست، خو په تا باندې وروسته بیا زیاتی وکړی شو. هغه ظالم نه خو تا خپل انتقام اخیسته، هغه دې ته واخیست، هغه ظالم بیا په تا باندې وسته تجاوز وکړو. نو لینصورنه الله، نو خامخا امداد به کوي د هغه مظلوم الله، بیا ته مظلوم شو الله به دې امداد کوي. بېشک الله تعالی عفو عفو کوونکی دی، غفور بخښونکی دی. لینصورنه الله چې خامخا امداد به کوي د هغه الله. امداد کولو کې طاقت قوت ته ضرورتي. په پاسه آیاتونو کې جنت ذکر شنو، جنت چاله ورکول لا طاقت ته محتاج دی چې دسه طاقتي قوتي. نو په دې آیاتونو کې د الله وسعت وحدانیت طاقت قوت دا ذکر کی. ذالک دا په دې وجه بان الله بشک الله تعالی یولج الليل داخله شپې لر په ورځ کې او داخله ورځ په شپه کې، وان الله بشک الله سمیع بصیر لیدونکی دی، بصیر اوریدونکی دی، بصیر لیدونکی دی. ذالک دا په دې وجه بان الله بشک الله تعالی هو الحق حق دی، وانه ما غاب يدعون شرات لك ما سوى الله هو الباطل وغباطل، او بشک الله تعالی هو الله تعالی العلی علی شان دی، الکبیر کبیر شان دی. علم ترى ایتان لکتلی ان الله بشک الله تعالی انزل نازل کړی دی د اسمان نما انوبو، په تصبح الارضون ګرځېدلې وه ځمکه مخضرة خاوند شینکي. بېشک الله تعالی لطیف باریک بینه دی، خبیر خبردار دی. الم تر ان الله انزل من السماء،
دا قدرتونه دي دلایل دي په قدرت د الله او دا دلایل دي په قدرت د الله په توحید د الله باندې دلایل دي چې الله په عذاب ورکولو باندې په امداد باندې په جنت ورکولو باندې قادر دی له خاص د الله لپاره هغه سړي چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي وان الله بشک الله تعالی له خامخ الله تعالی الغنی و غنی دی الحمید صفت کړل شوی دی علم ترى ایتا نو کتلی اے مخاطبه ان الله بشک الله تعالی سخر لكم مسخر کړی تاسو لپاره هغه چې په ځمکه کې دي والفلک او کشتۍ تجری فی البحر بدریاب کې به امره په امر د الله سره ويمسك السماء او بن کړل الله تعالی السماء اسمان ان تقعد دینا چې واقع شي علی الارض په ځمکه باندې د دین بن کړه دی مگر نه دی بن کړه الا مگر به اذنه مگر به اذن د الله سره ان الله بشک الله تعالی په خلق باندې رؤوف خامخ شفیق دی رحیم مهربان دی ويمسك بن کوي الله تعالی اسمان ان تقع على الارض چې واقع په نشي په ځمکه باندې الله تقع الله اسمان بن کړه چې په ځمکه باندې رالوېدونه الله بن کړل الا مگر چې رالوېږي اسمان نو په اذن د الله به رالوېږي وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی احیاکم چې الله تعالی ژوندي کړي تاسو لپاره ثم بعد یمیتکم الله به مړه کړي تاسو لپاره ثم بعد یحییکم الله به ژوندي کړي تاسو لپاره ان الانسان لکفور بشک انسان لکفور خامخا ناشکر دی لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إن ربك لعلى هدى مستقيم لكل أمة دفر دار ما جعلنا غرز ولو منغا منسكا يو شريعت د هر امت د پاره منګه یو شریعت ګرځول او د هر امت د پاره ځان له شریعت دی او هم هغه ناسکوه عمل کوون کړي د هغه شریعت موافق فلا ينازعنك نو جګړه دیونه کیا او استاد په امر کې او را طلب کته رغفل تبشکا ته په هدایت مستقیم باندې په مخکینی آیات کې بیان د کفر د کافرانو وشو دلته اوس الله تعالی د کافرانو علاج کوي په دعوت سره جره د اسلام دا یو دین او شریعت دی او دا د دې اخر زمانه د امت د پاره دی لہذا وهم اغو ناسکوه اغو دی عمل کون کی د دې شریعت موافق د دې شریعت موافق عمل له هغه کوي دا مطلب پس امت هغه چې د موسی علیه السلام نه و د عیسی علیه السلام پورې د هغو شریعت هغه چې په تورات کې بیا د عیسی علیه السلام نه واخله د محمد علیه السلام پورې چې کم امتو د هغو شریعت هغه چې په انجیل کې بیان شوی او دا هر چې دا امت دی نو د دیو منسک هغه چې په قرآن کې نو هر چې دا امت دی نو د دیو شریعت په قرآن کې بیان شوی فلا ينازعنك نو جګړه دې نه کوي هغه ستاسو په امر کې ستاسو په کار کې جګړه نه کوي اوس هغه د جګړې ستاسو په کار کې نه کوي دا آیات د قتال د آیات نه مخکې نازل شوی دی اوس بیا چې قتال راغی اوس جګړه نشوه اوس د کافر لپاره قتل دی
یا جزیه ده. وَإِن جَادَلُوكَ کچرتا وہ جگڑ کی استاسا پا قلتا ورطا ویا اللہ واللہ تعالی اعلم و دیر علم دے بما تعملون پاغ سبان دے جے تاسو عمل کوئی. اللہ واللہ تعالی یحکم بینکم پیسل بہو کہ اللہ تعالی پا ما بیستا جگہ بورد قیمت پاغ سکے جے تاسو پا دیکھے تختلفون تاسو پا دیکھے اختلاف کاؤ. اللہ بحکم کی پا ما بیستا جگہ بورد قیمت پاگه تاسو باندې کې اختلاف کو. علم تعلم تانو معلومه کړي اے مخاطبه بشک الله تعالی په جنې هغه څه چې باسمانونه کې دي ول ارض بزم کې دي ان ذالک بشک دغه په کتاب په کتاب کې دي. ان ذالک بشک دغه په الله باندې یسیر آسان دي. بشک الله تعالی په چې باسمانونو په ځمکه کې دي د الله پیژني او بشک دغه فی کتاب په کتاب کې ويعبدون عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه ما دغه لم ينزل ما دغه لم ينزل به چې نه نازل کړي الله په دې باندې سلطانه دلیل الله په دې باندې دلیل نه نازل وما دغه شی عبادت کوي وما هغه نشته دا غره لپاره په دې باندې علم نشته اول پر بری علم وما للظالمین من نصير او نشته د پر ظالمانو من نصير هیڅ مددگار. الله تعالی و د ظالمان د فارا عذاب ذکر کی و اذا تتلا کله چې تلاوت کشي بده آیاتون د ظالمانو حالات ذکر کی. لہذا بده آیاتونه کې د الله و د ظالمانو حالات او دا اغو ظلم ذکر کی. و اذا تتلا کله چې تلاوت کشي با کافرانو باندې آیاتنا مبینات واضحه تعرف تفیجن فی وجوه الذین بمخوندا کسانو کې کبرو چې کبر کړو المنکر بدی یکادونا قریب داغو یستونا حمله قریب چې حمله کوي هغو په هغه کسانو باندې یتلون علیهم چې تلاوت کوي هغو په دیو باندې آیاتنا آیاتونه زموږ. قلت ورته وایه اپا انبئکم ایزه خبر درکم تاسو ته بالشر من ذلکم په شر د دغو نه النار چې اور دی وعده الله وعده کړله د دې اور الله تعالی د ها کسان څخه کبرو چې کفر کړی و بئس المصیر ناکاره ټکانه ده جهنم. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات د آیات مطلب دا دی چې په دې کافرانو باندې کله آیاتونه واضحه تلاوت کړي شي نو د آیاتونه نه هغه دومره بد ګڼي چې په مخونو د هغو کې هغه منکر او هغه بدي ته پیژني. د یو انسان ښه حالت او بده حالت د مخ نه پیژندلی کېږي. ته یو چاته خبره وکړې هغه قبول کړي هغه پرې راضي شي هغه خوښه شي د هغه اثرات د هغه په مخ باندې راښکاره شي. ته یو چاته یو خبره وکړې هغه د زړه سره موافق نه وي لہذا دا هغه اثر د انسان په مخ کې را ظاهر شي نو دا هغه اثر د انسان په مخ کې را ظاهر دا مطلب. نو د دې کافرانو د مخونو نه هغه بدي او منکر ای نبی مخاطبه ته پیژني او قریبه ده چې دیو حمله وکړي په هغه خلکو باندې چې په هغو باندې د آیاتونه تلاوت کوي چې تلاوت کوي په هغو باندې آیات مؤمنان رالګي په انورو باندې آیاتونه تلاوت کوي نو قریبه ده چې دیو هغه چا باندې چې آیاتونه په هغو باندې حمله وکړي دومره نفرت دیو د دې آیاتونه نه کوي. الله په دې باندې رد کوي چې ته ورته وایه نبي اپ انبئکم ایزه خبر درکم تاسو ته بشر په شر من ذلکم د دغه نه النار چې اور دی
یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل بیان کړ شوی دی مثل یو مثال اے خلقو ضرب مثل مثال بیان شوی دی فاستمعوا له تاسو غوږ کېږئ له دې مثال ته مثال دار ان الذين بشک هغه خلق چې را طلب کوي تدعون ان هغه شینا چې تاسو را طلب کوي من دون الله ما سوا د الله نه لا يخلقوا ذبابا هرگز نه پیدا کوي او ذبابا مچ ولو اجتمعوا له اگر که جمع شي هغه ټول دیتا او که وتختیر دیونه ذباب مچ شیئا یو شی لا يستنقذونه منه نو نه خلاصي هغو دغه شی د مچ نه ضعف طالب ضعیف پر طالب عبادت کوونکې د بت والمطلوب او هغه مطلوب چې بت ده په مخکینی آیاتونو کې د کافرانو بیان وشو اوس د کافرانو چې کفر کوي او د دې کفر خدا چې د الله سره شریک جوړوي الله نه واحد لا شریک نه مني الله جل شانه د هغې اوس یو مثال ذکر کوي چې ای خلکو بیان شوی دی یو مثال غوږ ورته کېږدئ مثال بیان شوی دی غوږ ورته کېږدئ مثال اوس دا دی مثال دا دی چې ان الذین وایو انما تدعون ونه وایو الذین وایو الذین خو دپاره د ذوي العقلو راځي دا الذین یې ولې راوړل ځکه چې دې خلکو به د دې خپلو بتانو سره داسې معامله کوله چې دا لکه ذوي العقل دي نو ځکه الذین راوړل الذین ځکه راوړل چې بېشکه الذین هغه اشیاء چې تاسو را طلب کوئ ما سوا د الله یا ما سوا د الله به دیو خو بوتانو را طلب کول خو ما سوا د الله چې دیو کم مشرانو په دیو کې هغه به هم را طلب کول د هغو عبادت به هم کوم او د هغو عبادت به کوم چې دی مشرکانو به د خپل مشرانو داسې قدر او احترام او داسې عزت او داسې کاو لکه چې مؤمنان د الله کې د دغه کشران کافران او مشرانو له زور طلب کړي لا یخلقو هرگز نه پیدا کوي هغو ذبابا مچ لره مچ یو وړوکی شی دی او دا چې کله په لوښي کې ولګي چي کې ولګي مثلا اوبو کې ولګي نو د ده په دوه وزر دی په یو وزر کې د ده شفا ده په بل په یو وزر کې د ده شفا ده په یو وزر کې شفا ده او په بل وزر کې د مچ په بل وزر کې مرض دی دا چې کله په لوښي کې ولګي نو رسول علیه الصلاة والسلام دا چې لوښي کې لګي نو هغه کم جانب کې چې مرض دی هغه مخکې کړی هغه د شفا وزر یې جګ نیولی نو رسول علیه الصلاة والسلام د دې وجې نه وایي چې دا تاسو ښه چې کله دا په لوښي کې ولګېد نو ورښکته کوي او دا د دې لپاره تاسو ورښکته کوي چې د ده هغه د دې لپاره تاسو ورښکته کوي لوښي ته چې هغه کم جانب کې چې شفا وه هغه هم په دې لوښي کې ولګي نو هرگز دا خلک نه پیدا کوي ذبابا مچ نشي پیدا کوي اگر که جمع شي دې لپاره د مچ دپاره چې خو بند شي لہذا دیو مچ نشي پیدا کولی
او که چرته مچ ته یو شی وتښتی نشي نو دا خدای کیدی شي د بوتانو مثال دی او د بوتان هر هغه شی چې هغه د الله نه علاوه د هغه عبادت کولی شي د هغه مثال دغه دی ما قدر الله قدر نو کړی هغه د الله حق قدره په کمال قدر د الله سره ان الله بشک الله تعالی لقوي خامخا قوي دی عزیز غالب دی ما قدر الله ما عظموه تعظیم نو کړی دی خلکو د الله حق په کمال تعظیم سره د خلکو تعظیم د الله تعالی په کمال تعظیم سره نو کړی د الله تعظیم چې څنګه حق هغه شانته تعظیم د خلکو د الله نه دی ځکه چې د خلکو د الله لپاره داسې صفات راوړي هغه چې دوی په خپل ځانون دپاره کوم صفات راوړه هغه صفات د مخلوق صفات یې راغېستي دي الله له ثابت کړي یا ما قدر الله قدر نو کړی نو پیژندلی هغو الله لره حق معرفته په کمال پیژندلو د الله چې د الله د پیژندلو څنګه حق و داسې د خلکو الله نه دی پیژندلی ځکه چې دې مشرکانو د وجې د شرک خپل نه به دوی به تصدیق به نه کو د الله نو لہذا دې مشرکانو به تصدیق د الله نه کو بعض علما ذکر کوي چې حق قدره داره چې الله جل شانه د الله جل شانه ذات هغه پیژني نو دیو قدر دره کړی یعنی نه دی پیژندلی حق قدر دا چې د الله هغه ذات هغې نه دی پیژندلی او د دې وجې نه د نبي علیه السلام فرمایي سبحانک ما عرفناک حق معرفتک پاکی را تعالی را موږ نه دی پیژندلی تعالی را ای نبي ای الله په حق په کمال معرفت ستاسه اوس د الله دپاره اجزا نشته او ما ته د الله رضا ځکه چې اجزا فرض که اجزای عقلیه رالو نو اجزا خو هغه جنس او فصل نو دغه اجزای عقلیه جنس او فصل د دې لپاره نشته الله تعالی یستفی من الملائکه رسولا ورکه الله تعالی د فرشتونو رسولان و من الناس او د خلقنا ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدون کړي بصیر لیدون کړي الله یستفی شروع د په اثبات د رسالت مخکې وحدانیت اثبات د وحدانیت وشو د مشرکینو د خدایانو دیو چې کوم بوتان جوړ کړي د هغو ابطال وشو وحدانیت د الله توحید د الله په مثال سره واضح شو مخکې ذکر شو اوس اثبات د رسالت کوي الله تعالی یستفی ورکه الله تعالی د فرشتونه رسولان و من الناس او د خلقنا کوم چې فرشتې دي په هغه کې کومې فرشتې انبیاو ته پیغامات راوړي د هغو اوچت مقام دی په هغه فرشتو باندې اوچت مقام دی چې کوم فرشتې هغه رسولان نه او دارنګه د خلکو نه چې کوم رسولانی د هغه اوچت مقام دی یعلم پیژني الله تعالی ما هغه بین ایدیم چې مخکې دې فرشتو کې دي وما هغه خلفهم چې وروسته دي دي یا پیژني الله تعالی چې مخلوق مخې ته څه دي او که وروسته دي والى الله خاص الله تعالی ته ترجع الامور راګرځولی شي الامور کارونه ټول الله تعالی ته راګرځولی شي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو رکوع کوئ واسجدوا سجده کوئ وعبدوا ربکم عبادت کوئ تاسو طرفت وفعلوا الخير کوئ تاسو خیر لعلکم تبلحون خیږي چې تاسو به تبلحون فلاح بیا ومئ
په دې ځای کې د سجده را امام ابو حنیفه د دې سجدې نه منکر دی او هغه دا وجل ته کو رکوع سجده دواړه ذکر شوي دي نو دا سجده صلاتیه ده وسجودي ورکعي هلته سجده او رکوع چې ورسره راځي سجودي ورکعي د سجده صلاتیه شو علما ذکر کوي چې ښه خبره دا ده چې په دې کې څه قباحت دی سجده ده لہذا سجده سړی د سجده د مانځه وکړي سجده د مانځه او خو هم ده خو سجده تلاوتیه د تلاوت سجده دې مو وکړي البته دا د تاکیدي سجدو نه نه ده جواز یې راغی نو په احادیثو کې څه تضاد رانغی چې بعضې روایاتو کې د دې فضیلت ذکر شوی دی چې په دې کې 2 سجدې دي بعضې صحابه د دې سجدې نه انکار کوي نو لهذا واجب نه ده دا سجده واجب نه ده او مستحب ده دا مطلب وجاهدوا جهاد کوي په الله په الله کې حق جهادي په کمال جهاد سره په کمال جهاد د الله سره هو الله تعالی اشتباکم غوره کړی الله تعالی تاسو لره او نه دی ګرځولی الله ستاسو لپاره په دین په دین کې من حرج څه حرج ملت ابیکم د پلار ستاسو دی ابراهیم هو دغه ابراهیم سماکم المسلمین مسما کړي دي تاسو لره المسلمین مسلمانان من قبل مخکې وفي هذا او په دې قرآن کې لیکون الرسول د دې لپاره چې شي رسول شهیدن ګواه علیکم په تاسو باندې او تاسو ګواهان علی الناس په خلکو باندې وما جعل نه دی ګرځولی الله تعالی په تاسو باندې په دین کې څه حرج په دین او په اسلام کې حرج نشته تنګي نشته او تاسو او دا واضحه ده اسلام او شریعت دا داسې دین دی چې په دې کې سختي نشته او د اوس تاسو دې ته ګورئ سړی اودس کوي اوبه نشته تیمم راغلی دی تیمم ووهه غسل د جنابت کې اوبه نشته لہذا تیمم راغلی دارنګه یو سړی دی چې هغه روژه نیسي نیشي نه رخصت راغلی یا یو سړی په سفر کې دی بیمار دی روژه نشي نیوی لہذا په رخصت راغلی دی او هغه رخصت دا دی چې د روژې په ځای باندې دی هغه د روژه ماته کړي په عدت من ایام اخر دی دارنګه اوس په کور کلي کې چې وی 4 رکعاته مونځ به کوې په سفر کې 2 رکعاته کول واجب دي صلات قصر دی ولې رخصت دی ده لہذا دارنګه د ډېر احکام داسې دي چې هغه د قبیلې د رخصت دي ډېر عظمت باندې عمل نشو کولی رخصت دا مطلب دی چې په عظمت دی عمل کله نشو کولی نو په رخصت باندې به عمل کوي پوهېږم د دې وجې نه امام ابو حنیفه یوه خبره کړله او بلکې دا یوازې هغه نه راکړله بلکې د کوفې سفیان ثوري هم کړله چې په قدر د درهم نجاست عفو دی ستا کپړې ته وایي دومره نجاست ولګېد په قدر د درهم دا عفو دی اوس به تا ته یو سړی رافاسي چې یاره په دې عفو باندې ما ته دلیل پیش کا چا ویلي چې یاره دا عفو دی دلیل دا د قرآن دی چې نه دی ګرځولی الله به تاسو باندې په دین کې د حرج نه څه حرج الله تعالی په تاسو باندې په دین کې نه دی ګرځولی
لہذا که هر جز د اجزاو د کفړې ته پاک ساتې په دې کې حرج دی او حرج د دې امت نه مدفوع دی لہذا هر یو علماو د خپل رای د خپل اجتهاداتو موافق هغه قدر معفو هغه قدر چې د هغه عفو شوي هغه مستثنا کړل او دا هم نه ده چې یو سړی دی اوس قدر د درهم کپړه نجسه ده او دا یې نینځي کپړه نجسه ده څومره په قدر د درهم او دا یې نینځي مونځ پې ګناهګار دی نجاست به ځایله کې البته که هغه مونځ وکړه عفو ده مونځ دې وشو دا مطلب دی نو په دې کې بیا څه اعتراض په احنافو باندې نشته لیکون الرسول چې وي رسول شهیدن ګواه علیکم به تاسو باندې وتکونو یې به تاسو شهداء علی الناس ګواهان به خلکو باندې او په دې ګواهي په خلکو باندې او چې رسول په تاسو باندې ګواهي د دې باندې موږ مخکې بحث کړی فاقیموا الصلاة نو ادا کوئ لمانځه وآتوا الزکاة ورکوئ زکات واعتصموا بالله موږ ولې ولګوئ تاسو بالله په الله هو د الله تعالی مولاکم ناصر ستاسو دی په نعم المولا ښه امداد کوونکی دی و نعمن ښه مولا ښه مولا دی و نعم النصیر او ښه امداد کوونکی دی اوس تاسو په دې ځایګینې کې وګورئ فاقیموا الصلاة لہذا اقامت د مانځه کوئ وآتوا زکات او زکات ورکوئ په شریعت کې صرف دا دو حکم دی چې اقیموا الصلاة او آتوا زکات نور احکام نشته اقامت د مانځه کې اشاره د عبادت بدنی ته اقیموا الصلاة اقامت بدنی آتوا زکات کې اشاره ده عبادت مالی ته نو عبادات به یا خو د قبیلې د بدن دی یا به د قبیلې د مال دی یا به د دواړو نه مرکبي نو چې په یو نو لہذا چې عبادت بدنی او مالی په دې باندې حکم راغی چې په عبادت بدنی او په عبادت مالی په دې باندې حکم راغی چې کوم مرکب دی په هغه باندې حکم شو نو لہذا په دې کې ټول عبادات ځکه چې عبادت به یا د قبیلې د مال دی یا به د قبیلې د بدن بدن کې به بعضې دا چې د زبان نه به عبادت بعضې عبادت به د زړه نه وي بعضې عبادت به په ادا کولو د دغه سره وي د اعضاف سره وي فنعم المولا نو ښه مولا دی الله و نعم النصیر او ښه مددګار دی ښه مدد کوونکی دی الحمدلله بس